من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم احفظ الراعي والرعية ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. محترم حاضرینو، علماء کرامو، طلباء اعزامو، عوامو مرګرو، تاسو تم سفر دے واپس با خپلو ځایونو ته ځئ. ما تم دا احساس دے زما دعا دا اللہ دے تاسو ټول په خیر خیریت او په خوشحالو خپلو ځایونو ته ورسئ. د مقصدي خبرو نه مخکې زه د دنیا نیوز بیورو چیف عابد چا زمنگا د قرآنی کریم د درس مرگرہم دے دائی ریپورٹر او دا غی سرا چه نور مرگری کم میڈیا والا راغلی دائی ټولو شکریہ ادا کوم. زاد پولیس انتظامی شکریہ ادا کوم چاہی دا سالورو رازونا پا دیزائی کی زمان دا مرگرو دا حفاظت دا پارا اولار دی دا ملمانو دا پارا اولار دی. زاد اخبرو مرگرو
مولانا مومن گل زمانگ دا زلے قائم مقام امیر مولانا مفتی اکمل سعید صاحب ناظم اعلیٰ دا ضلع ثوابائے محترم زاہد صاحب زمن صوبائی امیر مفتی سراج الدین صاحب زمن صوبائی ناظم اعلیٰ مولانا شمس العادی صاحب زمن ناظم نشر و اشاعت مولانا محمد فیاض صاحب او داغی سرد 400 ناظم اعلیٰ او زمن دکلی د تنظیم مرګري بلکې د ټول کلی د نارینه‌و د زنانه‌و د مشرانو د کشرانو شکریا ادا کوم چای د ملمنو احترام د ملمنو قدر ملمنو ته په خیر علي او غیله زاینه ورکول دا تکلیف هغه اوچت کړی الله دې ټول لا اجر عظیم ورکړي زاد سیاسی لیڈرانو مشتاق صاحب د جماعت اسلامی صوبائی امیر سپیکر دا نیشنل اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب او نور مشران کسان چغی زمنگا حمایت لا زمنگا مرست لا زمنگا ڈاڈ لا زمنگ پسڑا لاس کے خدول راغلی دی زداغی ٹولو دیر مشکوریم او اللہ دے آغی زمنگ سرا پدی سفر دا قرآن او دا سنت کے ہمیشہ مرگریو ساتی او اللہ دے زمنگ ٹولو نا دا قرآن او دا سنت خدمت والی دا باہرنا کم مرگری مشران کشران عوام علماء سورج راغلی دی چاہتا و ماستڑی مشی کڑی خیر عالی بشوی چاہ سر بنیم ملاو شوے چاہ سر جنیم ملاو شوے زداغین معافی قوارم زستاسو رورم زستاسو مرگرم او زبا انشاءاللہ ہمیشہ ستاسو دپارا دعا گویم زاغی ٹولو تا بخیرہ لیوام دادور لوی پروگرام دادور لوی انتظام دادمرا خرچی داز یواز نشم کولے پدی کے ما سرا زما ٹیم زما مرگری زما دوستان زما یاران اغای مرستا او مرگرتیا کئی چاہ دلا سخبو چاپ کی مالی امداد کڑے زمان تنظیمونو امداد کڑے چاہ شخصی امداد کڑے زکر آغای نمون عالم پاگی وقتی ریگی او یو قسم چاپلوسی رازی زداغی ٹولو مشکوریم او اللہ دی داغی مال او داغی بدن کے دیر خیر او برکتونا واچائی ما چکم آیاتو لستا پدی کہ اللہ رب العزت دو سیزونا منگتا ترغاڑی کرد دا دو کارونا تو کا دا دو پا مقابلہ کے اتو کارونا بدل لزو کم پختانو یو بسالور نو اللہ وی دوتو کا یو بسالور بدل لزو کم دو کارونا ہم دم رگران نو یو خبرہ ان الذین قالوا ربنا اللہ چه داوائی چه زما رب زما پروردگار زما پالون کے اغا اللہ دے دادی او عقیدہ جوڑا شوا کلا چستا دا عقیدہ جوڑا شوا
ثم استقامو بیا په دې باندې کلکو مدریدل کله کله یو سړی یو سوره ظلم موحدی مرګري خو بیا هغه بشاشي هغه رستو شي د موحدینو هغه مرګرتیا پریدي هغه نصرت پریدي هغه تعاون پریدي نا الله وای ثم استقامو بیا پاغي باندې کلک ودریدل او مضبوط ودریدل دا دوه کارونه وکړل یو چې رب الله ومنه او دویم چې په دې باندې استقامت او کلکواله راغې الله وای زبر الله ته کارونه وکما یو تتنزل علیهم الملائکه ملائک بداغی سخرازی تتنزل علیہم الملائکہ او غیب وردوی اللہ تخافو یریگ ما ولا تحزنو غم جنیگ ما حزن آغا غم دوئی چه سبب معلومی ہم آغا غم دوئی چه سبب نہیں معلوم یو حدیث کے دعا راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا دعا خی چه دعا وایا اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال حزن اگا غم دوئی چه سبب معلومی پلار مڑی زیه مړی غم راغلی او غم سړی د کار نه پاتې کوي غم ځان ته مخې ته کو الله تخافو ولا تحزنو غم به راځي هغه غم چې د هغې نه بعد سړی نور هم عزتمن شي دا غم نه دا الله تعالی مقام اوچتوي تالا درجه اوچتائی تالا حیثیت اوچتائی کلا کلا ماتا مرگری ہوئی یار دا مرکز غم دے منگ سراو دا مرکز بس کی نزوات عام دا مرکز دا توحید او دا سنت مرکز دے دا دی بنیاد پہ اخلاصو او دا مرکز با انشاءاللہ دا دینا ہم خچلی گی دیلا با اللہ خادمان پیدا کئی دیلا با اللہ خلق پیدا کئی او دا با نورم دا دینا پا ترکی و غم باندے غم جنی آیاو کو فطرتی شیرے اللہ تخافو ولا تحزنو غم جنی گئی ماں غم مکوئی آیا شاعر وہی ہر مصیبت میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے ہر مصیبت کے اللہ او مزہی خود دا یا خوندی خود ہے نو اللہ وہی اللہ تخافو ولا تحزنو بلور بسی وہی وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون زیری پا آغا جنت والی چه تاو سر وعده کولشی او کتا داوائی چه زوائی آوازی شما مرگری با می نئی دوستان با می نئی نو ملائک ورد مرگ ورکوئی نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ من تاثر مرگری و دنیا کی من تاثر مرگری بھئی و آخرت کی نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ستازر دیر سے غوختی ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ زړوم چې څه غوښتل هغه به درکولی شي په خولې چې څه غواړئ هغه به درکولی شي نزلا من غفور الرحیم دنیا کې خو به تکلیف وي نن د الله مېلمانه یې
الله به الله میلمستیا درکوي دا ټول موږ له بشارات دي دا ټول موږ له تسلی دي هغه ګل د هغې خوند نه وي د هغې بوی نه وي کوم ګل سره چې ازغي نه وي ازغونه خلک لاس تیروي او هغه ګل ته لاس رسوي په ازغو تیریږي او هغه ګل ته رسي په دنیا کې دو قسمه انقلابونه راغلي دي یو انقلاب چې هغه د محلاتو نه راغلی دی دویم انقلاب چې هغه د جونګړو نه هغه د غربت نه هغه د یتیمانو نه راغلی دی کوم انقلاب چې هغه د محلاتو نه اوچت شي هغې له دوام نه وي هغې له همیشګري نه وي کوم انقلاب چې هغه د غربت نه اوچت شي هغه د جونګړو نه اوچت شي نو هغه بیا محلات د کیسر او د کسرا په لپیټ کې راولي کوم انقلاب چې هغه د لاندې سطحې نه راشي هغه انقلابي هغې له دوامي او هغه مؤثري حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده الله دې په هغې رحمتونه ولیږي آئی بھائی آبادے دا بنیاد نہ کی گی دا چھت نہ آبادے نہ کی گی دا چھت نہ تخریب کی گی دا بنیاد نہ کارو کا خلق پیدا کا زوانان پیدا کا دا عقیدی انقلاب راولا دا عمل انقلاب راولا دا خلق برای اچھتی رو رو دا برازی او دا براشی دای با انقلاب راولی د شیخ القرآن یو استازو فارسی زبانو طالبگیرای دورو او دا عمل ټول شګوي دا خوړو او دې سره به ټول شګوي چار چاپیرا شیخ القرآن وی ډیر نیک سړیو ما سر راغله او زمنګ جوړ کورو داغي بیٹه کو ډیوډای ووتوي پای کې آد شپې ودو سهار چې زور سره کې ناستم نو هغه په جړا شو ما دیوی ما بیګه خوب لیدو چې دا د خور دا ټول ملک دا شګي او دا کمرې ټول د سپینو ټوپو ډکې دي او خلک د طالبان دي مولیان دي ما تعبیر ویسته چې دا ملک بعد دیندار خلکو د علما او د طالبانو ډکی ستا به ډېر لوی درسي او ستا به ډېر لوی کاري خو زه به یا یم یا به نه یم نن هغه خوب د هغې هغه تعبیر هغه رښتیا شو کمرې ډکې دي شګې ډکې دي خوړ ډک دی لارې کوڅې ډکې دي او د پنځپیر هر کوڅه او هر بیټک او هر یو جماعت هغه ډک شوی دی انقلاب را روان دی انقلاب په اوټ نه راځي انقلاب په جنگ نه راځي او په جګړه نه راځي انقلاب په دې راځي چې ته د خلکو ذهن جوړ کړې د هغې عقیده سمه کړې د هغې عمل سم کړې او هغې له یو لایحه عمل ورکړې هغه لایحه عمل چې هغه لایحه عمل د انبیا علیهم السلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم بچو پدې کې هم د الله حکمت و چې د هغه د پیدایش نه مخکې د هغه پلار وفات شوی و ماشوم د هغه مور وفات شوه دیګۍ پرورش کو هغه وفات شو ترې پرورش کو هغه وفات شو دای منګه او تاسو ته خېلا زه چې چا نه کار علما دا هیڅ مخلوق ته حاجت نشته
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم درویش کاله کار کړی اصلاح کړی دا خو په هغه درویش کاله کې چې کومه خبره کړې ده اولې عملي په ځان کې راوستې ده اصلاح آواز هغه انګریز هم کوي زه اصلاح راولم د اصلاح آواز خو یهودي هم کوي زه اصلاح کوم د اصلاح آواز خو هغه تنظیمونه هم کوي چې هغه د یهودو لپاره کار کوي موږ اصلاح کوو خو هغه اصلاح ونه کړه د اصلاح په نوم فسادات وکړل عراق روان کو عربي تباہ کړو افغانستان دړې وړې کو دنیا تباہ او برباد کړه او نوم د اصلاح علی او اصلاح رانه وستا د اصلاح په نوم فساد وکړو منافقانو می انما نحن مصلحون منګه اصلاح کوو دار دی یوسف علیہ السلام رونو خپل رور کوی تا غرزو آغا یم پلار تا وی منگا دلر خیر خوایو ارسلو مانا غدن یرتا ویلعب ونحن له حافظون من سر اولی گا من بدد حفاظت کو اصلاح واسو مسلمانوں کئی خدا اصلاح بات پیجانے سنگا اصلاح بداسی پی جانے چه سوک دا اصلاح خبره کئی دا آغا کریکٹر دا آغا عمل دا آغا کردار آغا اگورن تا تا وخفلا پتاو لگی چه دا نوم دا اصلاح استعمالی او کده دا مقصد اصلاح و خیر خواهی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول نزان نشروع کرا خپلا اصلاح او د مظلوم قوم نے شروع کړه یتیم اصلاح د خزي اصلاح د بیوقوف اصلاح داغه د مال حفاظت او داغه خیال ساتل د عربو بدوان د عربو ډاکوان د عربو جاهل قوم هغه ته وګورا داغه نه راهنمایان جوړ کړل دوخانو سرون کی بادشاہانو گردول آغا خلق چی آغا کمزوریو ناتوانو دا غی دے کیسرو کسرا پخپو کی گردول حضرت عمروی نانو ازل القوم فعزن اللہ بالاسلام من کمزوری قومو من اللہ عزت من کو پہ اسلام باندے آغا عزت من کرل آغا قوم چاگا اسکول نو لیدلے کالج نو لیدلے یونیورسٹی نو لیدلے دا آغا قوم نے خیر خواہان دا مخلوق جوڑ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائی عورت نبی علیہ السلام ہوئی حضرت علی وقت فریادو کو دا حالاتو دا معول نبی علیہ السلام وردو یادی ستاسو کورونه بسره سپین روان شي او یو خزه به د عراق نه روانه لا تخافي الا الله بغیر د الله نه بل چا نه به نه یریږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ما ورته وی ان دعا رتوي بلاره کې هغه توي قبیله پای کې ډاکوان دي اگر ډاکوان بچرته چې او خزه به زیورات ډکای او روان به دی به تغک نه کوي وی ما ته نبی علیہ السلام یادی هغه محافظ ګرځیدلی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای ما هغه خزه ولیدا چې روان او ما ته د کم ځای نه رالی وی د حیرین رالم د عراق د هغه سرحد نه ما سترګو نه اوخ روان شوې چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زور ته وامه چې ما غولي د خپل باندې هغه ډاکوان هغه محافظ وګرځیدل کم یو قوت او طاقت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تا دولت وسلړي روا
ایټم بمو سبا قاعده فوج او پولیسو هغه څنګه یو قوت او هغه د الله کتابو چای ته وای قرآنی کریم علامہ اقبال څنګه وای تو نه میدانی کې آئینی تو چیست زیر گردو سر تمکیری تو چیست آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا ازالستو قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلال کلچ آگا تو واغ داسی مرگری پری خودل داسی یارانی پری خودل داسی شاگردانی پری خودل داسی ٹریننگ شدہ مرگری پری خودل چه پاگئی اطمینانو پاگئی زړه مضبوطو پاگئی باندې یقینو څنګه چې الحمدلله ثم الحمدلله نن زما په خپل مرګرو په ارکانو د جماعت پورا یقین او اطمینان دی ځکه زه خو په خپل کمزوره سړی یم دومره کلک او زړور هم نه یم دومره هوښیار او قابل هم نه یم دا څه چې تاسو وینئ دا خو د ملګرو حسن ځوان دی چې ما یادوي دا ما نه دي کړي دا دې ملګرو زما دې ټیم او زما دې ملګرو زما د جماعت ارکانو چې دوی ولاړ دي شپه او ورځ خدمت کوي الله دې دوی له ډېر اجر ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه اعتمادو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه موږ ته وایي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا لو انفق احدكم مثل احد ذهبا دو احد غر څوک چې اج عمره لتړي هغه لیدلې کتا سو کی یو تن دو احد غر عمره سره زر خرج کی ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا د دای هغه یو کوړی او یو گیتن شراسي ده ولې هغه انسانانو موږ انسانان نه یو هغه عبادت کو موږ عبادت نه کوو هغه په الله ایمان او زمنګ په الله ایمان نو خدا هغه د داسې چا سره رابطه وا دا چې چا سره به ذات بلا واسطه تعلقو دا چې چا سره نږدې وو چې داغه نظیر او داغه مثل دنیا کې نه پیدا کیږي داغه رفاقت داغه مرګرتیا او داغه نزدېکت دا اثرو چې داغه یو کوړې داغه یو وګه چې موږ د اوهد د غرم رسل زر خرج کو داغي اجر او داغي سلی او داغي برابرای ته نشو رسیدي کله د رفاقت اثر یي علما جری جوار ذکر کوي او غزان له یو مسله ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یو صحابي را روان دي حضرت حنظله حضرت ابوبکر ته تاسو کوي چرته دي هغه ورته وای نافق حنظله زما زړه کې تبدیلی راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یو شانتی ما او چې داغه نه جدا شم بیا بل شانتی ما هغه دا خو ما کې هم ده دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه نبی علیہ السلام ورته ما خو کې چې څنګه یې کدا ستا سو بل ځای لصافاتکم الملائکه ملائکه به تاسو سره لاسونه ملاوي مصافحه وکړي اثر یې د نزدېکت د دیو جنا د اسلام ټول کارونه وګوره هغه کې د یووالي د اتفاق او د اتحاد درس دی موزونه د جوی موز لراشي د هغه زیات ثواب دی زګای کې اتفاق او اتحاد دی دا سه زمنګ ماهانه درسي مرګري هغه لراشي دا په کال کې او اجتماعي لره لره نه مرګري غریبانان را رواني دا سه اجزان پکې چای څنګه د کرایي پیسې نه یا کور کې چرګه خرڅ کړي او یا بيزا خرڅ کړي
خو هغه ځان را رسوي دي احتماله بل کال لارې بندې وي یو طالب د سوات نه پیدل راغلی و دا مینه او دا محبت دی دا اتفاق او اتحاد دی او د دې یو اثر رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله مرګري ورکړل خو په هغه مرګرو کې بیا یو څو مرګري حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم داخل کمو حضرت ابوبکر تکار والا شو نرم دل سڑیو او دا سے نرم دل او حدیث کی راضی کانا رجلن بکا کانا رجلن بکا دا سے سڑیو چکل بے قرآن وینو جڑل بے آواز بے جڑا گنے شو دا جڑا کسبی نہیں دا دیز آئی اثری دیگی چه دردی زڑکی دردی دا درد اثر اگه کارا کی نو آگه با چه قرآن وی نو آگه با جڑل دا مشرکین و خزی و بچی برال را وورید بے آگه تا بناستو آئی سر غمشه چه خزی و بچی را ناڑی دا دا زڑا اثری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا ہاونا تقوا دی زائی کی دا دا نه چې دوپټه په سر کا سړی دی دوپټه دی په سر کړی سرګې غټ غټې تورې کا بډې وو ا تسبیح لاس کې ونی صاحب برید د بیخو دا تقوا نه تقوا د زړه شی دی حضرت ابوبکر تکاره والا شو کله چې هغه تکاره والا شو هغه ته دوه قسمه فتنې جوړې شوې یو بیرونی فتنه یو اندرونی فتنه بیرونی فتنه داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقام یو حیثیت یو عزت کم خلق چې هغه د عزت وګیو کم خلق د حیثیت وګیو نو هغه راولا کېدل هغه دعوا وکړه زوم نبی ما بلوي زوم نبی ما بلوي زوم نبی ما دا غي مطلب داو یو سړی ځان ته نبی وای نو بس هغه پسې به خلک کی خو هغه ټولو سر خوړو چا چې ځان ته نبی ویلو کاغه مسلمۃ الکذاب او کاغه اسود انسی او یو خزه پکې راووت هغې وي په سړو باندې نبوت ختم دی په ښځو خو نه زه پکې پیغمبر یم زه کوهاټ نه یو سړی را روان و پېښور کې ولا یو پېښورې مخې له ورغوي چته ځي هغه ورته وي پیر بابا لازمه پېښورې ورته وایي چې زمونږ په کور کې هم یو جنۍ ده ځان ته پیره پیره وایي دا یو نیم ځان ته بیا پیر وایي یو نیم ځان ته بیا نبی وایي خو هغه مسلمۃ الکذاب هم سر خوړ هغه اسود انسی هم سر خوړ هغه لاړل او هغې ته هېڅ مقام میلاو نه شو د هغې مقابله هم شوه بل طرف ته اندروني فساد شو داسې خلکو چې ځان ته مسلمان وي ځان ته مؤمن وي خو هغې وي موږ زکات خلیفه له نه ورکو زکات یې ومنو خو خلیفه له یې نه ورکو حضرت ابوبکر وی زه به د دوی نه په زوره باندې علمه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا خو ملګري دي مسلمانان دي دای سره جنگ کې او ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی وو امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله نو دای خو لا اله الا الله وایي دای سره جنگ کې حضرت ابوبکر ورته بیا نور څه نه وایي هغه ورته وایي والله لو قاتلنهم والله لو منعوني قالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم قسم بخدای کدی معنی یو پڑے منی کی آغا پڑے چه اوخ دا زنگون بے پتڑو
او نبی علیہ السلام لے ورکو مالے نراکی لو قاتلنہم زبدائی سر جنگ کوما او بیا ورطوئی لو جرد کلاب المدینہ برجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قاتلنہم زبا اسامہ لے گا ما کم خواچ نبی علیہ السلام لے گا اگر ورطوئی بیا خو اسامہ ملے گا کنا وی دے با ہم لے گا ما دائی سر با ہم جنگ کو قسم بخدای کد مدینی اسپی د نبی علیہ السلام بھی بیان دخپون راکاگی مدینہ کے اندرونی فسادی بیا با مسامہ لیگما او دائی سر با جنگو ما واہ سورہ نرو ابو بکر پدا سے حالاتو کی بیرونی قوتونو سرم جنگ دے و اندرونیم دی او دائی سر با ہم کوم اگئی سر با ہم جنگ کوم او دائی نبی پسورہ باندی علم ابو اللہ الحضرمی ور پسی کو او چکل دریاب ناغی کشتای پوری کڑی دی ابو اللہ الحضرمی تا مرگری وی اس پسکو اگوی دریاب تا دانگئی ور پسی دریابونا منگنشی منی کولے امیر حکم کڑے دانگئی دریاب تا او چا مرگروی دریاب تا دنگل د چا دریاب کی ټوله راغې د چا پانډولا او دریاب د پاسه روان دی او پوری شو مانین د زکات گرفتار کړل او پوری هغه ولار دی هغه وای الحمدلله الذي ذلل بحره الحمدلله الذي ذلل بحره وانزل بالكفار اهد الجلائل دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق الأوائل من فلق البحار الأوائل منگا ذات را مدد کو چپخوانو دے دریاب دو ضائع کھڑے ہو منگلے دریاب دے پاس لارا راکڑا دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل چاچے پا اللہ یقین ساتلے اعتمادی کڑے اگا اللہ چارے ندے خراب کڑے خبر را لانڈو ما حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ اکڑا حضرت عمر تلارا کلاو شوا او چے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نور آگے د کیسر او د کسراغ باوگان اگر آڑل سراقہ ابن مالک تے پلاس کی واچول اگر مال نبی علیہ السلام دی بشارت را کرے ہو 24 لاکھ مربع زمکا دا حضرت عمر پا دور کی فتح شوا دایو دا جنگڑی انقلابو دایو دا غربت انقلابو حضرت شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولیگی دا زمیدار سڑی زیو دغا مخامخ آرٹ زمانگا دا نکاح آرٹ دے شیخ القرآن وی زوڑو کے ام پلار سر راغلے ما پخواد دے زمیدارو بے او بے کو پلنگڑائی بے ہوتا وی دا پڑی نے بے جوڑ کڑے ہو آئی کہ بے سامانی کے اگیتا بے چولے ہو وی آگا میں پلار پر تود کے زڑاندہ کڑے ہوا زا تود تاو ختم آگی کی ادشو مائی پلار میں گوٹ کو دی پٹی کے گوٹ کو چرائے ہوئی قتل زومنا کوئی دے او قتل زنو منڈے کلاکور کے او قتل نوم بیار آگے وارخطا دے چاہتا چی سشو کوئی تا پریو تاکس چوی قتل زبر آگا پلنگڑائی کیو دو ما دا زمیدار سڑی زیو خو آگا بسڑکی او خبر راڑا وی حرم کے ناسو موما دعا کولا چالا دا سی قوم تا روانیم پختانو تا چه بازی دا انصاری انتے سڑے آگئی وجلے دا آگئی خیر خواہو شاہ اسماعیل او سید احمد شہید انتے خلق ندی پری خودی زب آگئی کی کار سنکو زبدی او نقطہ رسیدم چه زبد بنیاد نا کار شروع کم زب خلقو تا قرآن کھیم رائے اوگا کارو کو الحمدللہ ثم الحمدللہ پتلو کی منگتے یہ وصیتو کو وے میری موت یہ نہیں کہ مجھے آسودہ خاک بنا دے میری موت یہ ہے کہ آپ لوگ دروس قرآن چھوڑ دے
او بیا ما هغه اشعارو کې لیکلی و ایا علماء الپنجبیر طال بقاؤکم اوصالنا شیخ القرآن ابونا اذا اجتمعت تلاميذ اكثرهم وقت الضحى قبل الوفاة ب20 ما كان موتي دفنكم لي في التراب بل الموت ترك درسكم للعالمين فأجابه أصحابه بوهودهم عهد الصحابة بالأمير المؤمنين قال الطيب بعهده ووثوقه عهد الصحابة بالنبي المؤمنين من وعده ورسره وکړه چې موږ به کوو الحمدلله ثم الحمدلله نن د دې مرکز نه جماعت ارشاد توحید و سنت روان دي او داسې روان دي یوازې پاکستان نه نن په افغانستان کې په کونړ کې گورنر د دې پنځپیر نه قرآن وی ولاړ په نورستان کې گورنر د دې پنځپیر نه قرآن ویل او تلې ننال دی گورنر دی په لوی عہدو باندې دې ځای نه قرآن وی او موږ دانه چې په هغه ځان غټو موږ وایو ما مخکې یو ناره لګولې والله راو برو یو مسلمان او ما مخکې د دې ځای نه یو هدایت جاری کړی مرګرو ته چې تاسو افغانستان کې کار وکړئ او موږ به پاکستان کې کوو الحمدلله ثم الحمدلله نن څنګه چې په پاکستان کې خلک دی د دې نه زیات په افغانستان کې هم دي او کله چې ضرورت راغی انشاءاللہ پاکستان او افغانستان به یو بل سره ولاړی اوګه په ولاړی مارګرتیا به کوي خودي کې څه خلک بروانه هم کوي ابل زما او شاګرد محمد هاشم چا ډیر قابل او تکړه لکو او د وړوکوالي نه موږ سره مارګرتیا وا ال دی عبدالرحمن په نوم باندې مشهور جلال آباد کې چاويشته او ما ته د مرګرو اطلاعګانې شروع شوې مرګري پریشان او دا یو پروپاګاندا شروع شو چې امارت والو دا کړی امارت والو ما مرګرو ته بالکل امارت نه دی کړی د امارت خلاف یو خبره ونه کوي دا امارت والو نه دی کړی دا چا کړی چې هغه موږ د امارت سره جنگي په دې لابد زه پوهېږم زه د دې نه خبردار یم چې دا چا وکړل او دا څه وکړل دا دې لا کول چې د امارت خلاف زموږ ملګري موحدین د کونړ او د نورستان او د بدخشان راپاسي زه ملګرو ته دا وایم چې بالکل به تاسو د هغوی خلاف نه کوئ انشاءالله یو وخت به راځي دغه به د پاکستان مرستیالي او دی انشاءالله موږ به د هغوی مرستیال یو دا لارې به کولاویږي او انشاءالله بیا به زمونږ جلسې په سنټرل ایشیا کې په تاجکستان کې په د روس په سرحداتو به انشاءالله زمونږ جلسې رواني دیو خدا چې ارشاد و توحید و سنت الحمدلله ثم الحمدلله هغه زما او زما د مرګرو په کوششونو باندې او د الله په رحم او کرم روان دي دویم طرف ته موږ نوجوانان منظم کوو موږ مدارس منظم کوو او د هغې لپاره موږ یو بورډ جوړ کړو چې هغه د ایچ ای سی نه منظور شو د هغې سند د ایم ای برابر دی او الحمدلله هغه بورډ په هغې کې تقریبا زرګونه مدارس 4,000 مدارس هغه رجسټرډ شوي دي او الحاق شوی دی دوره د یو بورډ تر اوسه پورې په دې لږو ورځو کې په 3 میاشتې کې نه وشوي د هغې امتحان هم را روان دی او زه طلباو ته وایم هغه مدرسو کې به داخله الی کوم چې د دې بورډ سره ملحقي دي کوم چې د دې بورډ سره نه وي د هغوی نه به ځان ساتئ هغه خلک هغه د دین د هغوی مقصد نه دی د هغوی مقصد صرف دکانداري ده باب الکفر فی الاسلام صرف دکانداری ده د هغوی نه اشاعت چې کله کامیاب شي بیا خو هر سړی را منډه وایي
بیا خباری وای زه موحد ما بل طرف ته تنظیمی لیټریچر زمونږه میډیا یو طریقہ کار روانه ده ابوالیمان محمد طیب په نوم باندې کوم چې زمونږه پیج دی سره پاسه 2 لاکه خلک په هغې باندې دی یو بل چا جوړ کړی د رواني دپاره په هغې باندې دومره خلک نشته زما تصویر پہ لاګولې زما د شهید بچی تصویر پہ لاګولې او دغه نوم یې ولا ورکړې هغه فراډیان او دوکبازان دي یو طرف ته خو دغه روان دي بل طرف ته منګه نوجوانان منظم کړي دي او هغې له موږ نوم ایښودی طلبه توحید و سنت هغه طلبه توحید و سنت الحمدللہ غی کار کئی او زاغی تواما اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو کنجش کے فرعون مایا کو شاہین سے لڑا دو پاسئی چنچن شاہین سرو جنگ ہوئی اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو کنجش کی فرعون مایا کو شاہین سے لڑا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کون تم کو نظر آئی مٹھا دو جس کیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر خوشائی گندم کو جلا دو تہذیب نواکار گئی شیشہ گرائیں آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو زوانانو توام تاستا زمانگا تلوہ صدا تاستا زمانگا امید دے پاسا یو دنیا کی کار ہو گئی پاسا یو خلق دا اللہ کتاب تراؤ بلئی پاسا دا مسلمانانو ملکونو مدافعات ہو گئی انشاءاللہ دا مسلمانانو ملکونو مدافعات بکاو کنا دا پاکستان مدافعات بکاو کنا دا زمانگا ملک دے دی مدافعات بکاو لبیک لبیک انشاءاللہ منگا دے ملک دفاع گو دا زمان ملک دے منگا دے ملک دے پارا وینا امور گو منگا دے ملک دے پارا معلوم لگو منگا دے ملک دے پارا زانم قربانو منگا انشاءاللہ دے اشاعت توحید و سنت دے پارا ہر یو قدم کاغا پا اور باندھ کے خود دی منگ باغی تا تیاریو او منگ با اشاعت توحید و سنت کو زی ورشی پخپلو علاقوں کی پخپلو کورونو کی پخپلو بازارونو کی پخپلو محلاتو کی دا اللہ دا توحید و سنت دا پیغمبر آوازونو اچت گئی انقلاب راولی خلق تیار گئی چھ ہر سڑے داوئی چھ پا اوٹ انقلاب نرازی انقلاب با قرآن رازی او دی ملک با اللہ انشاءاللہ دا سی شورا جوڑا کی چاگا با دا نیکانو خلق شورائی او دا ملک با انشاءاللہ چلی گی او زمان با دعائی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین زمانگا سباز مرگری بیماران دی ناری ندی زنان دی اگئی دعاگانی غختی دی زمانگا مولانا یار محمد دباڑی او نور مرگری یا بیماران دی دعاگانی غختی دی سزنان دی دعاگانی غختی دی دعاو کئی چی اللہ ٹولو لسیعت کاملہ ورکی سورہ مشران زمانگا وفات شوی حضرت شیخ القرآن یمان او دا غی مرگری اللہ دے دا غی قبرون منور کی او اللہ دے مخی ترنا کی اللہ دے دا پنجپیر خصوصاً او پاکستان او اسلامی ممالک دا ہر فتنے او دا فساد نہ ساتی اللہ دے زمان پا میاس کی منی او محبتونا پیدا کی
دا سوره مرګري چې دې ځای ته راغلي دي د چا څه حوایج او ضرورتونه وي الله دې هغه ټول تر سره کړي زمونږ څه مرګري چا د احتمال راغلي وو یو مرګری د مردان والدې بیماره وه هغه د احتمال غریب لاړ د هغه والدې له دې الله صحت کامله ورکړي الله دې موږ همیشه دغسې د قرآن او د سنت په خدمتونو باندې یو ځای کړي الله دې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي خصوصا زموږ د ملک پاکستان الله دې د امن او سلامتیا ځای وګرځوي الله دې د مسلمانانو پناهګاه وګرځوي الله دې د مسلمانانو د حفاظت او د بچاو ځای وګرځوي الله دې ټول مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي الله دې افغانستان او پاکستان کې مینا محبت یو کړي الله دې داسې یو کړي لکه روڼه روڼه چې یو کېږي الله دې دا روڼه روڼه وګرځوي او الله دې نه مضبوط قوت جوړ کړي کم مرګري چا دې ځای ته راغلي وي الله دې په روغ صحت الله دې په خوشحالو باندې خپل کورونو ته ورسوي الله دې اجر عظیم ورکړي کومو مرګرو چې دې اجتماع کې خدمت کړی د لاسو خو خدمت یې کړی مالی تعاون یې کړی الله دې د هغوی مالونو کې د هغوی بدنونو کې د هغوی اولاد کې ډېر خیر او برکت واچوي کوم میډیا والا چې هغوی راغلي دي زموږ حمایت او زموږ ملګرتیا او زمنګ आवाज دنیا ته رسي الله دې هغه له اجر عظیم ورکړي کم مرګري چې په نورو ملکونو کې دا سوره هغه چټیانې کړې دي او زمنګ د اجتماع کې موږ سره شریکو د نیټ په ذریعہ باندې الله دې هغه حاجتونه تر سره کړي الله دې هغه مرادونه تر سره کړي او الله دې زمنګ تر مرګ د قران او د سنت خدمت والی او الله دې موږ د دنیا له ایمان سره بوزي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين منګه ګورئ کم طلبا چې راغلي دي ان شاء الله سبانه ورځ ټول مدرسې د اشاعت هغه به چوټي چې طلبا آرام وکړي او بیا د بل ورځ نه بیا سبقونه وایي د پنځپیر به هم چوټي او د نورو مدرسو به هم چوټي اذان کوو د چا چې اودس وي نو موږ به مزد ادا کوو ګوره یو اعلان وره ځای په ځای باندې زمونږه بکسې پرتې دي د فنډ لپاره د اجتماع فنډ لپاره نو ټول ملګرو ته خواست دی چې هغه په دې فنډ کې بھرپور حصہ والی ان شاء الله د ثواب په نیت باندې هر یو ملګری دغه شانتي مزه د څومره بکسې چې لګېدلې ځای په ځای باندې څومره د ضلع ثوابه د اتوړو حلقو عمران عازمین او انتظامیه د هغوی د مانځه نه پس د پینډال سټیج مخې ته دلته راشي چې دا باقي امور څومره دي دا خپل سر ته ورسوو مرکزي کانټین ستاسو خدمت دپاره لګېدلی دی د هغې نه پوره فایده واخلئ او هلته حاضري وکړئ مدارس چې څومره چاته کوم خدمت حواله شوی دی هغوی هغه خپل خدمت دپاره مانځه نه پس دی تیار اوسي او هغه خدمت د سر ته ورسوي یو ضروري اعلان واورئ یو ماشوم دلته کې اوسنی شوی دی په سټیج باندې دا والد سے تواز دے سٹیج پر تراشی عدیل د باجوان دې ماشوم په سټیج پر تراشی الله اکبر